غواړئ چې ستاسو د 80 کالو ګناهونه معاف شي او د 80 کالو برابر اجر او ثواب ستاسو په عملنامه کې ولیکلی شي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، روایت د ابو هریره رضی الله تعالی عنه ده چې کوم مسلمان د جمعې مبارکې په ورځ باندې د مازیګر مونځ نه پس په خپل ځای باندې کېناستو او 80 کرته دغه مختصر او اسان درود ویلو، نو الله رب العزت به دغه مسلمان د 80 کالو ګناهونه معاف کی او د 80 کالو برابر اجر او ثواب به د په عملنامه کې ولیکل شي. نو دا ډیره په ویلو کې او په اوریدلو کې ډیره یو اسان او مختصره خبره ده، خو که موږ تاسو ورته سوچ وکړو نو د دې فضیلت چې الله په کم اجر ورکوي په دې عمل باندې، نو دا ډیر وسیع او ډیر لوی دی. 80 کاله د چا زندگی ده، 80 کاله د چا عمر دی، او بیا 80 کاله ګناهونه چا کړي او بیا د 80 کالو نیکی به څوک کوي چې د 80 کالو برابر اجر د حاصل کړي او د په عملنامه کې ولیکلی شي. دا یو بهترینه موقع ده. موږ تاسو ته پکار دی چې د جمعې په ورځ د مازدیګر مونځ نه پس وقت وباسو، تقریبا نیمه ګنټه، خو ډیر ټایم دی، تقریبا 20-15 منټه پې لګیږي. نو لہذا هر مسلمان ته دا پکار دی چې جمعې په ورځ باندې کینې د مازدیګر مونځ نه پس او دا مختصر درود 80 ځله ووایي. دا درود دا دی: اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما. دا درود یاد کړئ، خپل هم په عمل کې راولئ او د نور مسلمانانو سره هم شریک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.